ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړه خوشحاله به یئ. څنګه تاسو ته ښکاري چې پرون ماښام مازدیګر ټایم کې اسرائیل په قطر کې د حماس په قیادت باندې چې کومه حمله وکړه او په هغې کې څه کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. نو د اوسه پورې په قطر ټرمپ ته چې کومه دی تحفې ورکولې د اربونو ډالرو جازې وله ورکړو، هلته یې د روپو انویسټمنټ وکړو، جینکۍ ورته راویستې، ښځې ورته راویستې، ګډاګانې یې ورته وکړې، ښه مکمل او ښه دروند استقبال یې وله کړی و. هماغه امریکې چې پرون ټرمپ کوم وارننګ جاري کړی و چې هغې په حماس باندې دې خبرې زور اړو چې رقم مجوزه بل ما درکړی دی، نو تاسو د هغې اتفاق وکړئ چې کله دغه وپد چې کومه دی هغه دغه ځای ته راغونډ شو او د ټرمپ چې ورته کوم مجوزه پیش کړې وه په هغې باندې هغوی چې کومه دی میټینګ ارینج کړی و. نو په دغه ټایم کې چې کومه دی اسرائیل په دغه شهر باندې چې کومه دی حمله وکړه. اوس دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، په دې مونږ خبره کوو. مونږ وایي چې فلسطین کمزوری دی عسکري لحاظ سره، معاشي لحاظ سره. قطر خو مالدار ملک دی، پوځ ورسره شته، اسلحه ورسره شته، معاشي حالات یې ښه دي. بیا مونږ وایي د عرب لیګ نه سره رد عمل لا شي. عرب لیګ اوس دا یوه خبره کوي چې بس یاره رد عمل د ټولو ملکونو ضروري دی. لکه رد عمل څه ته وایي، بس مذمت یې وکړو. مذمت څه د اټام بم غزار خو نه دی چې بس په امریکې راواچوه، په اسرائیل یې راواچوه او بس د هغو څه دوی زړه چې کومه دی مات شي. هسې مذمت یې کوي، مسلمان وکړه سره مذمت مذمت مذمت. نو لہذا دغه اسرائیل دی چې هغه د ګریټر اسرائیل سوچ کوي، لګیا دی او په مخ وړاندې ځي، کوشش کوي د تلو. او قطر همدغه قطر دی، یو داسې کیدی شي چې د حماس چې کوم مذاکراتي کم ټیم دی نو یا خو دغه د دوی په دوکه باندې غوښتې د بلډینګ دی غونډ کړلي او دغه د شد کولو منصوبندي یې کړله. که دغه نه نو بیا قطر له پکار دی چې د دې خبرې تپوس د اسرائیل نه په سترګو وکړي، داسې نه چې داسې ورته ووایي چې دا غزار دې ولې وکړو، دا غزار نه چې ډایرکټ ورته شونډک کړي دې بل طرف ته ورله تاو کړي. ځکه چې بیا د قطر معلومه دا ده چې په دغه ځای کې اسرائیل مضبوط دی او عرب دومره کمزوري شوي دي چې اوس د خپل عزت تپوس هم نشي کولی. نو حماس ورله لګیا دی، جنګېږي د دوو کالو نه، خپل مزاحمت جاري ساتي، شهیدان کېږي. اوس یې قطر نمبر راوړو او اسرائیل دا فخر سره خبره کوي چې دا حمله مونږ کړله او دا مونږ محفوظ کړله او دا زمونږ ټارګېټ و. نو اوس په دې کې د مذمت څه پکار دي، لکه مذمت څه کېږي، زه تاسو ما ته ووایئ چې مذمت سره څه کېږي. وایي لکه قطر، سعودي عرب، مصر، اردن، دوبۍ، دا څومره چې عرب ملکونه دي که نه، نو دا دومره کمزوري دي چې دوی خپل تپوس نشي کولی. د دې دا مطلب دی سبا به اسرائیل په قطر راباندې کوي، په اردن به راباندې کوي، په سعودي عرب به راباندې کوي، په دوبۍ به راباندې کوي. همدغه شان به دوی دا خبره کوي چې بس رد عمل او رد عمل، مذمت او مذمت. ماشاءالله زه په خپل ملک پاکستان باندې او خصوصا په پاک فوج باندې ډېر زیات فخر کوم چې هغوی دشمن له ښه منتوړ او سخت جواب ورکوي. ګورئ خبره واورئ، یوازې ګورئ معاش د ملک په کار نه راځي. ځکه که معاش دی که نه نو معاش د پاکستان نه زیات مضبوط په قطر دی، خو د قطر سره پوج مضبوط نه دی. پوج به شا خلاصېږي منډې وایي. د پاکستان پوج شهادت له غاړې ورکوي، شهادت پسې ځان ورځي، دشمن له غاړې ورځي، د مرګ نه یېرېږي، د شهادت نه یېرېږي، شهادت خو ښایي، قرباني ورکوي د ملک لپاره. دوی پاکستان پوج عوام دواړه ښه مضبوط دي ماشاءالله او انشاءالله تر اخره پورې مضبوط وي. بس زما دا ماته ګوټې خبرې دي، که خوښ هم شوي نو واورئ او لایک کوئ، کمنټ هم کوئ او چینل سبسکرایب.